دا د وجه د باندې راوځي او دا بيزوګانې د میړه د پاره به په 15 کال شولې کړي ظالم چې دغه سره په نزدېکات کې ثواب دی او د پردي سره په کتبه کې عذاب دی ناروا ده ګناه کبیره ده آی کوي ظالمانی هغه نه د میړه د پاره ځان نه شایسته کوي خو لیکن چې کله د باندې راوځي بس بیا ته شوی نه وکړي دا به دغه رقم دا باندې یو ځړه پولیس خاله یو ورځ مې دې کړی دی یو غاټه کړی دی هم سرخی کړی په دې واقعا کې د هغه بې دینو او بې پروا او بې ستر شوزو د فار لوی عبرتي کومې شزي چې بې پردې په بازارو او مارکیټو او کوڅو او دکانو کې ګرځي یا پردیو سړیانو ته شونډې سره کوي یا په موبایل کې خبرې ورسره کوي او یا روبرو خبرې ورسره کوي یا لاسونه او نوکان ورته سره کوي او پردیو ته یعنی ځانونه او پردیو خلکو ته شایسته کوي او خپل مړو ته ځانونه نه شایسته کوي دا هغه به دینو زنانو د پاره دا ډېر غاټي براتي زما په خبرو خو هم بده وځه حقیقت ترته وایم لکه بل خصوص نن سبا چې هر څړي به تجربه پکړي یو زنانه چې د پلار کرځي او یا ډاکټر و هسپتال ته ځي او یا په کلی کې د یو پریږي امسایه واده به یاغه ته ځي نو دا ځان به داسې جوړ کی خاص ته چوي د دې واده دی ته چې د دې واده دی دا ځان به جوړ کی مطلب چې د ځان څخه بناوي جوړ کی حتی چې ومړو ته په 15 کال او په 10 کال باندې داسې زیبو زینت نه کړی مړه به مسافر د مسافرې برازي مړه به سهار ورکی ما شام برازي لیکن دا ظالم مودا مړه ته شو نه کوي بلکې و پر دې د پاره باغ رقم شو کوي چې هسپتال ته ځي یا ډاکټر ته ځي د علاج د معالجې د پاره او یا د لې په کلی کې په هغه پای کې واده ځان به دغه رقم یو غړپ کې ته شو د دې واده حتی چې کله هم د بل واده ته ځان تیار کی قسم په خدای چې خپل میړه به نه پیژنې خپل میړه بوته حیران شي دا اوس هغه شزه د خبره شزه دا اوس ازما شزه د کپره دی شزه میړه بوته حیران د بل واده یو هسپتال او ډاکټر به دې ځان شزه کړی حتی چې په کور کې به داسې ګرځي خاص لکه اچیش د تورې اندړې د کده تورې کاغی لکه د تورې کاغی یا هغه په کرجین شزه چې راځي دا فکر چوغړ دا رنگړي دا رقم او ګرځي په کور کې د غوابې په پردې ګرځي د پسو به په پردې ګرځي د چرګانو به په پردې ګرځي خو چې دلته د کلی په پای کې واده نو ځان به دغه رقم جوړ کې حتی چې خپل مړه بوته ایران خپل مړه به نه پیژني دا اوس هغه شته ما مینه نه کپره دی خو زه دا یو خبره تاسو ته کوم دا خبره څنګه په خپل غوږو کې ونسي او شپه غور سره واوري چې د خدای د پاره د دې زنانو څخه د سونی خرڅ کوي ځکه چې زیبو جناب د مړو د پاره غړي دی هغه د مړو د پاره په 15 کال سونه نه لګول او پر اکثر زنانو باندې به زکات او قرباني لازمي هر کال خودي بسترګې پر پټ کړي ظالمان به نه قرباني کوي او سونه به تر نصاب وشتي او نه به زکات ورکوي قسم په خدای چې دا د خپل ځان د پاره د الله او عذاب ته دعوت ورکول خدای د پاره د زنانو څخه د سونه خرڅ کوي ځکه ومړه ته سم دی نه لګي پر دې چې لګي نو ضرورت یې نشته دلته قرباني پر واجبېږي الته زکات په کال کې پر فرض کیږي نه غور کوي او نه قرباني کوي نو دا د خدای وقهر او عذاب په خپل دعوت ورکول